فعل مضارع مجهول مخکې چې کم ګردانونه نو هغه د فعل مضارع معلوم او تدې زګینه به اوس مونږ بحث شروع کوو د فعل مضارع مجهول. فعل مضارع معلوم چې پاغه کې د فعل نسبت فاعل ته شوی او فعل مضارع مجهول چې پاغه کې د فعل نسبت مفعول طرف ته شوی او فاعل معلوم نه وي. نو دا خبره کې فعل مجهول جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے یفتح الباب دروازه کلاویږي یا به دروازه کلاو کړی شي. دروازه کلاویږي یا به دروازه کلاو کړی شي. نو دلته د دې یفتحو فعل نسبت شوی دی باب طرف ته دروازې طرف ته او دروازه مفعول له لہذا د یفتحو ته به مونږه فعل مجهول وایو او دلته ته د فاعل نه د ذکر پته نه لګي چې د دروازه څوک کلاوي. بل مثال یفعلو سے یفعلو مثلا مونږ یفعل زید زید کار کوي. یفعل زید په زید باندې کار کولی شي. نو یفعلو دا فعل مجهول له ځکه چې تدې نسبت مفعول طرف ته دی. دغه شان ینصرو هغه مدد کوي او ینصرو دا هغه مدد کولی کیږي دا هغه مدد کولی شي. نو ینصرو فعل معلوم دی او دا ینصرو دا فعل مجهول له. فعل مضارع مجهول بنانے کا طریقہ او دیتا د فعل مضارع مجهول قانون هم وای. نو د مضارع معلوم نه د مضارع مجهول جوړولو اسانه طریقه دا ده چې مونږ به په مضارع معلوم کې دو تبدیلی کوو. علامات مضارع چې کوم ته مونږ حروف اتین وایو د هغې مجموعه اتین و حمزه تا یا نون. نو کم علامت مضارع دی که په دې باندې پیش نو نو مونږ به ولا پیش ورکو. یو تبدیلی به مونږ ادا کو. په مضارع معلوم کې کم علامت د مضارع دی که په دې باندې پیش نو نو مونږ به دغه لا پیش ورکو. دویمه تبدیلی به مونږ ادا کو چې د اخر نه مخکې کم حرف دی د اخر نه مخکې کم حرف دی دغه له به مونږ فتحه یعنی زبر ورکو. که چېرې مخکې نه پې زبر نو نو مونږ سره به د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړ شي. یو ځل بیا زه د قانون ذکر کوم. د مضارع معلوم نه د مضارع مجهول د جوړولو اسانه طریقه دا ده چې مونږ به په مضارع معلوم کې دو تبدیلی کوو. یو دا علامت د مضارع که په دې باندې پیش نو نو مونږ به وله پیش ورکو. دویمه تبدیلی دا ده چې د اخر نه مخکې کم حرف دی نو دی له به مونږه زبر ورکو. که د مخکې نه پې زبر نه نو د مضارع معلوم نه به مضارع مجهول جوړ شي. دا نور کم حرکات دي نو دا به مونږه په خپل حالت باندې او په خپل ځای باندې پرېږدو. دلته هم د اخرني حرف نه مراد د مضارع معلوم په لومبۍ صیغه کې چې کم حرف دی هغه ته مراد دی. لکه یفعلو یفعلانی نو دلته په یفعلو کې اخرنی حرف لام دی او په یفعلانی کې اخرنی حرف نون دی. نو دلته مراد زمونږه د لومبۍ صیغې په اخر کې چې کم حرف دی دقه دی. یعنی په یفعلو کې اخرنی حرف لام دی او په یفعلانی کې هم اخرنی حرف لام دی او په یفعلون کې هم اخرنی حرف لام دی. نو دلته په خپل هم وضاحت کوي. نو فرمایي علامت مضارع کو ضمه دے دے. مونږ به د مضارع علامت له ضمه به ورکو که د مخکې نه پې ضمه نه وه. ځکه چې ځینې بابونه داسې دي چې په هغې کې د مخکې نه ضمه موجود وي. لکه باب افعال لی اکرم یکرمو یا باب تفعیل لی صرف یصرفو یا باب مفاعله دی زوارب یزاربو. نو په دې کې چې کم معلوم دی نو په هغې کې د مخکې نه ضمه موجود وي. علامت مضارع کو ضمه دے دے. باقی حروف کو اپنی حالت پر رہنے دے. په منځ کې چې کم حروف دي دا په خپل حالت باندې پرېږده او آخری سے پہلے والے حرف پر زبر دے دے او د اخر نه مخکې چې کم حرف دی نو هغې له زبر ورکه. که د مخکې نه پې زبر نو او د اخرنی حرف نه مراد زمونږه د فعل مضارع په لومبۍ صیغه کې چې کم اخرنی حرف دی هغه ته مراد دی. تو مضارع مجهول بن جائے گا. مثلا یصبرو سے یصبرو نو یصبرو کی علامت د مضارع یا ده نو دی له به مونږه پیش ورکو. سواد به په خپل حالت باندې پرېږدو. اخرنی حرف مونږ سره را ده. د دې نه مخکې کم حرف دی نو هغه با ده په دې باندې زیر دی نو دغې با له به مونږه فتحه ورکو نو د یصبرو نه به یصبرو شو. دو تبدیلی یا له پیش او د را نه مخکې چې دا کم حرف دی با نو دی له مونږه
فتحه ورکړه. یا یو بل مثال د یسمعون یسمعو، یسمعو معلوم دی نو علامت د مضارع له مونږه پیش ورکو او د اخر نه مخکې آلریډي په میم باندې زبر موجود دی نو په هغه کې به مونږ څه تبدیلي نه کوو نو د یسمعون به یسمعو شو. یا دغه شان دی یکرمو دی، یکرمو نه مونږه مضارع مجهول جوړو نو دلته خو په علامت د مضارع باندې د مخکې نه ضمه موجود ده نو دا به مونږ په خپل حالت باندې پریدو او د میم نه مخکې چې کم زیر دی نو دغه زیر به مونږ په فتحې سره بدل کو نو یکرمونه به شي یکرمو. نو مونږ ته به دلته به د فایدې په طور باندې زه د اهمه خبره ذکر کم چې دا زمونږ په ذهن کې وي د مضارع معلوم او د مضارع مجهول په منځ کې به فرق مونږ داسې کوو. که یو مضارع داسې ده چې په هغې کې علامت د مضارع په هغې باندې پیش دی او د اخیر نه مخکې هر باندې فتحه ده، که په یو وخت کې پکې دا دواړه علامت موجود نو دا مضارع مجهول ده. چې علامت د مضارع مضموم او د اخیر نه مخکې حرف په هغې باندې فتحه موجود نو دا به مضارع مجهول وي. لکه یسمعو، یکتبو، یفتحو نو دلته په علامت د مضارع باندې ضمه هم ده او د اخیر نه کوم مخکې حرف دی په هغې باندې فتحه ده. خو که په دې دواړو علاماتو کې یو علامت وو او بل نو نو دا به بیا مضارع معلومي. مثلا یفتحو نو فیفتحو کې خو د آخر نه مخکې کم حرف دی په هغې خو فتحه شته لیکن کم علامت د مضارع دی په هغې باندې ضمه نشته دی لہذا دا معلوم دی. یا یکرمو نو دلته خو علامت د مضارع باندې ضمه شته خو د آخر نه مخکې کم حرف دی په هغې زبر نشته بلکې کسره ده لہذا دا هم مضارع معلوم دی. نو مضارع مجهول د پیژندلو نښه څه ده چې علامت د مضارع باندې به هم ضمه او د اخر نه مخکې حرف باندې به فتحه او چې په یو وخت کې پکې دا دواړه علامات وي. که په دې دواړه علاماتو کې یو وو او یو نو نو دا به مضارع معلوم وي. بیا یې د مضارع مجهول گردان کړی دی. خو دلته به هم مونږ د اهمه خبره یاد ساتو. مخکې دا خبره مونږ ذکر کړې وه چې د مضارع معلوم کم گردان دی هغه په 3 وزنونو باندې راځي. د ثلاثي مجرد کې د مضارع معلوم گردان په 3 وزنونو راځي، د یفعلو په وزن، د یفعلو په وزن باندې او د یفعلو په وزن باندې، د عین کلمې په زبر سره، په زیر سره او په پیش سره. البته کم د مضارع مجهول گردان دی نو هغه صرف په یو وزن باندې راځي او هغه وزن څه دی؟ یفعلو. مثلا یضربو، یسمعو، ینصرو، یکتبو. نو دغه ټول چې یو گردان مونږ یاد کو نو د ثلاثي مجرد د 6 بابونو کم مضارع مجهول ده دا ټول مونږ ته یاد شو. نو چې دا گردان مونږ یاد کو یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو. بیا وہی درجہ ذیل افعال سے مضارع مجهول کی گردان معانی کے ساتھ لکھیے. نو دا افعال ورکړي دي چې د دې نه مضارع مجهول گردان د معنو سره ولیکي. نو د ینصرون به مضارع مجهول شي ینصرو، ینصرو. د یسألون به شي یسألو، د یبعثون به شي یبعثو، د یرزقون به شي یرزقو. ټول د یفعلو په وزن باندې دي. د ینصرو معنی به دا شي چې دا هغه یو کس مدد کیږي یا به مدد وکړی شي. یسألو دا هغه یو کس نه پوښتنه کیږي یا به ترې پوښتنه وکړی شي. یبعثو هغه یو کس لیږلی کیږي یا به ولیږلی شي. یرزقو هغه یو کس له رزق ورکړی کیږي یا به له رزق ورکړی شي. نو اوس راځو مونږ د مشق له لومبۍ جمله ده هم سب عورت مدد کی جائے گی چې زمونږ د ټولو زنانو به مدد وکړی شي. نو دا تدې به عربي شي نون سوارو، نون سوارو. وہ سب مرد مدد کیے جائیں گے. یون سورونا جمع مذکر غائب فعل مضارع مجهول. اردو کی دا کی جائے گی، کیے جائیں گے، کیا جاتا ہے، دیے جاؤں گے دا د مجهول د پاره راځي.
तू मदद किया जाता है स्ता मदद कवले कीगी नो दा बशी तुन स्वारो। तुम सब मर्द रिज़्क़ दिए जाओगे तुरज़क़ूना जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल मुज़ारी मजहूल। तुम दो मर्द पूछे जाते हो तुसअलानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर फ़िल मुज़ारी मजहूल। तुम सब मदद किए जाते हो तुनसरूना जमा मुज़क्कर हाजिर मुज़ारी मजहूल। तुम सब मर्द मदद किए जाओगे तुनसरूना जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल मुज़ारी मजहूल। युरज़क़ूना जमा मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारी मजहूल। और गालिबन दा सोने सिग़ी ची दी दा टोल द मुज़ारी मजहूल ली। युरज़क़ूना जमा मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारी मजहूल। तुनसरूना जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल मुज़ारी मजहूल। युसअलना जमा मुअन्नस गायब फ़िल मुज़ारी मजहूल। तुसअलना जमा मुअन्नस हाजिर। तुरज़क़ीना वाहिद मुअन्नस हाजिर। तुनसरू वाहिद मुअन्नस गायब वाहिद मुज़क्कर हाजिर दोड़ा एहतिमालात बगे। नुसअलु जमा मुतकल्लिम। तुअलमानी तदरी सिग़े की देशी तस्निया मुज़क्कर गायब तस्निया मुअन्नस गायब मुअन्नस हाजिर और तस्निया मुज़क्कर हाजिर। युरजआनी तस्निया मुज़क्कर गायब युरजआनी तस्निया मुज़क्कर गायब। उबासु वाहिद मुतकल्लिम मुश्तरक। युनज़रूना जमा मुज़क्कर गायब। तुनज़रूना जमा मुज़क्कर हाजिर। नुबासु जमा मुतकल्लिम। तुबअसना जमा मुअन्नस हाजिर। युअलमना जमा मुअन्नस गायब। युअरफूना जमा मुज़क्कर गायब। नुरज़क़ु जमा मुतकल्लिम मुश्तरक। युअरफ़ानी तस्निया मुज़क्कर गायब। युबअसूना जमा मुज़क्कर गायब। तुनस्वरीना वाहिद मुअन्नस हाजिर मुज़ारी मजहूल। स्लाइड नंबर 115 दर्ज झेल जुमलों की अरबी बनाइए। तुम सब देखे जाते हो तुम सब देखे जाते हो नो तुनज़रूना जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल मुज़ारी मजहूल। हम मदद किए जाएंगे नुनस्वरो जमा मुतकल्लिम मुश्तरक। तू भेजी जाएगी तुबअसीना वाहिद मुअन्नस हाजिर मजहूल। हम पूछे जाएंगे नुसअलु जमा मुतकल्लिम मुश्तरक मुज़ारी मजहूल। तुम सब रिज़्क़ दिए जाओगे तुरज़क़ूना जमा मुज़क्कर हाजिर मजहूल। वो सब औरतें पूछी जाएगी युसअलना जमा मुअन्नस गायब मजहूल। तुम सब मदद किए जाते हो तुनसरूना जमा मुज़क्कर हाजिर मजहूल। मैं रिज़्क़ दिया जाऊँगा मालब रिज़्क़ राकड़ेशी उर्ज़क़ु। तुम सब भेजे जाओगे तुबअसूना जमा मुज़क्कर हाजिर। मैं मदद किया जाता हूँ उनस्वरो। तुम सब मर्द लुटाए जाओगे तुम सब मर्द लुटाए जाओगे तुरजऊना जमा मुज़क्कर हाजिर मजहूल। वो एक औरत मदद की जाती है तुनसरू। वो एक औरत मदद की जाती है तुनसरू वाहिद मुअन्नस गायब मुज़ारी मजहूल। उस राजुमूंगा स्लाइड नंबर 116 सुलासी मुजर्रद के अबवाब से मुज़ारी मजहूल की गर्दाने द सुलासी मुजर्रद कमशपक अबवाब दी नो दागीना दो मुज़ारी मजहूल गर्दानुना नो दा खबर मख के मुंगा जिक्र करी वा कि द सुलासी मुजर्रद कम मुज़ारी मालूम दे नो प द्री वजनों बांधे राजी यफ़अलु यफ़इलु औ यफ़उलु यफ़अलु यफ़इलु औ यफ़उलु और कम मुज़ारी मजहूल ले नो सिर्फ पयु वजन बांधे राजी वगद युफ़अलु नो उगोरे दा शपग वाना गर्दानुना युज़रबु युफ्तहु युनसरु युस्माउ युहसबु युशरफु दा टोल द युफ़अलु पे वजन दी नो चे मुंग ता सिर्फ द युफ़अलु गर्दान याद हुई युफ़अलु युफ़अलानी युफ़अलूना तुफ़अलु तुफ़अलानी युफ़अलना
تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. نو دا شپږ وانه ګردانونه بلکې د ثلاثي مجرد د صحیح نه د مضارع مجهول چې څونه ګردانونه یي هغه ټول به موږ ته یاد وي. نو دا ټول ګردانونه یو شانتي دي خو صرف کم حروف دي دغه حروف بدلیږي. په یضربو کې یا زوا را با ده، په یفتحو کې یا فا تا حا ده. البته کم حرکات دي کم سکنات دي نو هغه یو شانتي دي. اوس راځو مونږه سلایډ نمبر 117 فعل مضارع منفی مجهول. مخکې مونږه فعل مضارع منفی معلوم د هغې طریقه هم ذکر کړې وه. نو اوس د دې ځای کې د سلایډ نمبر 118 نه د فعل مضارع منفی مجهول د هغې د جوړولو طریقه بیانوي. نو د هغې طریقه بالکل اسانه ده. کومه طریقه چې د فعل مضارع مثبت معلوم د منفي جوړولو وه نو هم دغه طریقه د فعل مضارع مثبت مجهول نه منفي جوړولو طریقه هم ده. نو هلته مونږه په شروع کې لفظ لا راوړ، دلته به هم مونږه د فعل مضارع منفی مجهول په شروع کې مونږه لا راوړو. نور کم ګردان چې د مضارع مثبت مجهولو دغه ګردان به د مضارع منفی مجهول هم وي. نو فرمائی فعل مضارع مجهول کو بھی لا لگا کر منفی بنایا جاتا ہے، جیسے لا ینصرو د هغې یو کس د هغې مدد نه کیږي او نه به مدد وکړی شي. مدد نه کیږي حال او به نه کړی شي استقبال. لا یعرف وہ نہیں پہچانا جاتا ہے یا نہیں پہچانا جائے، هغه کس نه پیژندلی کیږي او نه به وپیژندلی شي. لا یسألو د هغې یو کس پوښتنه نه کیږي او نه به پوښتنه وکړی شي. مکمل گردان لکھی جاتی ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لے. نو دلته اوس د فعل مضارع منفی مجهول د هغې پوره ګردانې کړی دی. پوره ګردانې څه دی؟ لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلنا، لا افعلو، لا نفعلو. بالکل د مضارع مثبت مجهول گردان دی خو به شروع کې صرف لفظ لا راغله. بیا سلایډ نمبر 120 نو دی کې وی یکتبو، یعرفو، یعلمو سے گردان مضارع منفی مجهول بنائیے. نو دی یکتبو نه به مضارع مجهول شي یکتبو. علامت د مضارع له به مونږه پیش ورکو، د آخر نه مخکې کم حرف دی تا دی له به مونږه زبر ورکو نو د یکتبو نه به شي یکتبو. دا مضارع مثبت مجهول شو. اوس منفی دی نو لا یکتبو بشي. لا یکتبو، لا یکتبانی، لا یکتبونا تر د آخره پورې. د یعرفونا مجهول بشي یعرفو. یا له به مونږه علامت د مضارع چې کم دی دی له به مونږه ضمه ورکو او د آخر نه مخکې کم حرف دی را دی له به مونږه فتحه ورکو نو د یعرفونه بشي یعرفو. یعرفون بشي یعرفو او د یعلمون به مضارع مثبت مجهول شي یعلمو. چې دا بیا کله مضارع منفی مجهول شي نو لا یکتبو، لا یعرفو او لا یعلمو. د ټولو گردان دا یو شانتی دی. ان شاء الله تعالی کم آینده درس دی نو په هغې کې به مونږ بیا دا کم مشقونه دي نو ان شاء الله تعالی دا مشقونه دا حل کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.